او د نبی رسول الله سلام بدن دا ورس په ورس کمزوري کېدو نو صحابم ډیر زیات پریشان شو چې نبی رسول الله سلام ته دا څه تکلیف ورسید وای دا تکلیف په نبی رسول الله باندې شپږ میاشت بدن به ورس په ورس کمزوري کېدو او صحابه پریشان او چې د نبی رسول الله د بدن ته څه وشو او نبی رسول الله باندې بدغه کیفیت او د هېری نو ورځ عائشه بیبي فرمایي چې پیغمبر علی السلام د خوب نه را پاسېدو وای ما ته وی چې عائشه ما ته الله تعالی زما د بیماری علاج وکړ وای ما وته چې الله رسول څنګه وای چې زه ودوما نو د انبیاو خوب چې نو دام وਹੀ نو وای دوه کسان رالو هغه یو د بل نه تاسو کو چې دې بنده ته څه تکلیف دی نو هغه بل پرشته ولا جواب ورکو چې د باندې چا جادو کړی نو هغه بل پرشته دي تاسو کو چا به جادو کړی وای دا لبید ابن عاصم نومي یو يهودي دی هغه پیدا جادو کړ وای دا جادوی په څه باندې کړی وای دا د نبی رسول الله وخت مبارک حاصل کړی دی او هغه وختله غوټي ور کړی دي او هغه یو کوی دی دغه کوی نوم بیری زروان دی هغه بیری زروان کوی کې هغه وخت هغه یې خیر نو دا هغه جادو د وجې نه په نبی رسول الله باندې اثر نو بیا وی چې د دې بس علاج وای د دې علاج دا دی چې دغه وخت دی راوستل شي او پاغي باندې د دوه سورتونو تلاوت کړی شي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نو په دې سره به الله تعالی دا جادو دا منتر دا کوډ دا بل تعالی ماتي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ولېګل او هغه کوینه هغه او اخترا وستو نو هغه له یورز غوټي ورکړی شوی نو په دې یو صورت کې 15 آیاتونه دي په دې بل کې شپږ آیاتونه دي نو 15 او شپږ دواړه چې راجمه کې یولس نو یو آیت چې نبی علیہ السلام لستو نو هغه وختله چې کوم غوټه ورکړی شوی هغه به کولاوي دا علل کې د وخته غوټه سوق نشي کولاوه هله وخته خو ډیر زیات نه رہی لیکن دا د نبی رسول الله والسلام یو معجزه و دا یو برکت چې د آیاتونو د وجنه الله تعالی د هغوی هغه جادو چې ونه هغه الله تعالی ختم کو او د نبی رسول الله والسلام د بدن هغه تکلیف ختم شو دینه دا معلومه شو چې دا دوه صورتونه د لا علاج بیماریانو د لپاره علاج دي ولی بعضی یو سړی زمونږ په معاشره کې امداسي ډيري و یره وي څه تکلیف راته ده او پته نه لګي چې څه تکلیف ده ډاکټرانو لازمه دوايان را باندې اثر نه کوي علاج کوم علاج را باندې اثر نه کوي نو یاد ساتي چې داسې تکلیف چاته مرضی نو هغه د دې دوه صورتونو ورد بار بار کوي او کنور صحیح کني د هر منځنه پسې خو چې درې ځل خامخوي د برکت د بار دی وسره قل هو الله واحد صورت ملاوي نو چې کم سړی لا علاج بیماری او د یو سړی د کم سړی د بیماری پته نه لګي بلا وجه دغه په بدن کې کمزوري راځي دا شان تکلیف دی وته نو چې د دې صورتونو بار بار تلاوت کوي نو الله تعالی به د دې د هغه بد او اثراتونه د نظر بد نه دغه شان د جادو د منترونه به الله تعالی بچ ساتي تفسیر کې لیکلیم دي مفتی شفیع صاحب رحمه الله د یو مفسر حواله نقل کړی دا چې انسان ته ډوړې دومره ضرورت نشته څومره چې انسان ته د اخرینی دوه صورتونو ضرورت دی ولی چې ته خامخ په لار رواني کاروبار کې نو کوي لذي دغه شان پټی ته زی نو پتا باندې ورچا نظر خامخ لګي نو لہذا کته په طاقت کې نو ستا طاقت به سوق نظر کوي کته مال والا استعمال به خلق نظر کوي کدا شان کته علم والا است علم به خلق نظر کوي او هغه نظر کوون کې هغه نظریه او داغه ذهن به بد نه او هغه به تا تر تعجب په نظر باندې وګوري او ته په نظر کې راګیر شوی نو دا نظر وې د سبت چیز دی نبی رسول الله فرمایي وې بازي اوخته نظر ولګي نو بیا قبر ته ورسې مطلب کاندي ته ورسې نو دغه شان دا انسان په دغه شان لا علاج بیمارو کې کله کله مبتلا کیږي نو دا غي لپاره آسان حل چې دین واغه ده نو هر چاله پکار دي چې رمانځنه پس د دې صورتونو بار بار تلاوت کوي کم از کم درېزل د شپې د کېدو په ټیم کې خامخ ویل پکار او بیا زمونږ د یو عالم د طرف نه دا یو نسخه ده هغه چې یو سړی ډیر زیات لا علاج بیماری کې خطر او د بیماری سه علاج نه معلومي او یا علاج معلوم دی خدغه شان چې کم دوايي کوي نو هغه په اثر نه کوي نو وې د شپې یو ځل د دوه صورتونه وي
قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. دا دی 21 بار وای او دا په خپل بدن باندې شوفکای یا چې بیماری نو په بیمار باندې شوفکای الله تعالی به ول صحت ورکړي. پیغمبر علی السلام د خپل مرض الوفات کې چې په کومه بیماری کې پیغمبر علی السلام وفات کېده، عائشه بیبي فرمایي وای ما به دا سورتونه تلاوت کول او د نبی رسول الله په لاس مبارک به مشوب کول او نبی رسول الله په لاسونو په خپل بدن باندې راخکل. نو معلومه دا شو چې دا ډیر با برکته سورتونه دي. دا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. دا عتبہ بن عامر دا یو صحابي دی او عقبہ بن عامر دا وی ما د نبی رسول الله سره سفر کوو نو ما د نبی رسول الله د سورلې د مخې ته پړې نیولو وې زه اوس په لار روانو مخادم وې ما ته نبی رسول الله چې زه تعالی یو تحفه در کوم ملک صاحب پس وې ما وی چې څه تحفه برا کوي وې روانو تر دې چې د سحر مانځه ته ودرېدو وې چې سحر جمع د نبی رسول الله مخکې کېده. ها نو د دغه سفر په اخر کې ما ته نبی رسول الله تلقین وکړي 2 سورتونو چې دا 2 سورتونه بار وای. نو ګوره چې یو سړی ټول شپه ساسه په سفر کې یو ځای ستا خدمت کوي نو سړی خامخا په دې ټیم کې هغه خپلې تحفه ورکوي انعام ولا ورکوي. او نبی رسول الله دې صحابي له دا انعام په شکل کې دا 2 سورتونه ورکړه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. بیا وی نبی رسول الله چې جمع ته مخ کې شو نو نبی رسول الله د دې 2 سورتونو تلاوت وکړ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. و چې سلام وګرځوي ما دې وکتل چې ودی کتل دا دومره لوی اهمیت والا او برکت والا سورتونه دي چې د سحر په منځ کې څومره وګد سورتونه ویم خدا دومره برکت والا سورتونه چې هغه د ماره سحر په جمع کې وي. نو معلومه دا شو چې دا 2 سورتونه ډیر برکت والا دي. د دې سورت آغاز د دې نشوي قل اعوذ برب الفلق. قل وتوای پیغمبره ز پناه غواړم برب الفلق ورب د سبا سره. فلق اصل کې 14 ته وي خدا د شپې د تیاره وچوي سار کی او رڼا به ګرخ کار شي. نو د سبا په رب باندې ز پناه غواړم. دلته رب السماوات ویل شو رب الارض ویل شو خدا رب د سبا زکه وایو چې څنګه تیاره ختم شي ورڼا راشي. نو د هغه رب چې کم رب سبا راولي د هغه رب په نوم باندې پناه وغواړه چې ستا په بدن باندې د تیارې نه پسره ولي رڼا راولي. ولی د نبی رسول الله په بدن باندې شپږ میاشتې تیاره تیر شوی. نو وای چې زه پناه غواړم په رب د سبا سره د سنه من شر ما خلق د هر هغه شر نه چې الله کوم شر پیدا کړي زه د ټولو شرونو نه پناه غواړم. نو په دې یو آیت کې نبی رسول الله ته ویل شو مونږ ته ویل شو چې تاسو د الله په نوم په واسطه سره پناه غواړئ د تمام شرورونو. نو څومره خپل اهم مضمون پکې بیان شو. خو په تور خاص د 3 شرونو نه پناه غواړئ. من شر غاسق د شر د تیارې نه اذا وقب کله چې تیاره خور شي. ګوره یا ساته چې کله تیاره راشي نو په دې کې شر نه خو چې کله د تیاره خصمه خور شي نو په دغه وخت کې دشمنان هم را خور شي غلم را خور شي د ماران او لړمانان هم راوځي. نو بهرحال د تیارې د شر نه پناه غواړم کله چې تیاره خور شي. او بل په دې کې دا اشاره ده دا د نبی رسول الله خلاف چې د جادو چا کړو نو دوی د شپې په تیاره کې کړو. ومن شر النفاسات او به طور خاص د شر د پوکوهونکو نه پناه غواړم. النفاسات فی العقد هغه چې پوکوهونکي دي فی العقد په غوټو کې د اختله چې دا کمی غوټي ورکړي دی چې کم پوکی ورکړي دا غي نه پناه غواړم. نو دا النفاسات یا وې د غلبید ابن عاصم لونه وی چې دا جادویي کړو ځکه مؤنث ذکر کو او یار دینه مراد نفوس النفاسات مطلب دا چې هغه نفسونه چې پوکی کوي نو هغه نارینه دي او زنانه دي په غوټو کې. دغه منتر او د کوډونه پناه غواړم. ومن شر حاسدین او د شر د حسد کوونکی نه. نو معلومه دا شو چې دغه يهودي چې دا کم جادو په نبی رسول الله کړو نو وجه حسد و. ومن شر حاسدین اذا حسد شر د حسد کوونکی نه اذا حسد کله چې حسد ښکارا کی. یا ساتي چې بعضی خلک د کوډو د منترو په نوم باندې یو زیلزی بل زیلزی دی مولا لاړم ماغله لاړم ما تاسو ته ویل چې کچا باندې د سیس اثرات چې یاره دا یا د نظر دی یا د جادو دی چرته دی نزيد الله دا پاک کلام دی یوي ذل سوره د اخرنی 2 سورتونه ماسوتن وای او لګ دی جاری وساتي لس 2 ورځې به نه ویری چې الله تعالی به هغه ټول تکلیف لري کړي. دا عظیم کلام دی چې ته چا لمزي نو هغه هم د باندې د قوی دا کم چې دلته ذکر کړی شوی دی. نو لہذا هر سړی دا خپ آسان باندې ویل شي. لہذا په اولنی صورت کې د
عمومي د هر شر نه پناه غوښتې شو خو په تور خاص د درې شرونو نه پناه غوښتې شو د تیارې د شر نه دغه شان د جادو د شر نه او د حسد د شر نه پناه غوښتې شو په دې روان صورت کې د الله د درې نومونو واسطه ورکړه قل اعوذ برب الناس پناه غواړم پر رب د مخلوق ملک الناس چې مالک دی د خلق اله الناس او معبود دی د خلق نو ګوره بره د الله یو نوم ذکر کړه رب الفلق او د درې بیمارونو پناه وغوښته او په دې صورت کې د الله درې نومونه ذکر کړل رب الناس ملک الناس اله الناس درې نومونه ذکر کړو د یو بیماری نه پناه غواړي او هغه د من شر الوسواس د شر د وسوسه وراچونکو نو معلومه ده شو چې بره د الله یو صفتی نوم ذکر شوی او درې بیمارونه په پناه وغوښته او لاندې د یوې بیماری نه پناه غواړي د الله د درې نومونو واسطه ورکړه نو معلومه ده شو چې د لاندینی بیماری سخت ځکه چې د لاندینی بیماری له د الله د درې نومونو واسطه ورکړه او هغه څه شی د وسوسه ډیر خراب سیز دی بعضی خلکو ته د طلاق وسوسه راځي الله دې مونږ وساتي بعضی خلکو ته د الله په باره کې وسوسه راځي چاته د پیغمبر علی السلام په باره کې راځي نو بعضی سړی چې دین هغه ته د وسوسه وي ونه شو الله دې موږ د وسوسې د بیماری نه وساتي نو یو دغه وسوسه ده او دغه وسوسه چې وای چالم راځي نو دا آیت دی بار بار وای هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم دا آیت چې څوک بار بار وای الله تعالی به د هر قسمه وسوسې نه بچ ساتي خو بهر حال دغه وسوسه هم خطرناک ده خو د ټول نه غټه وسوسه ده شیطان نبی رسول الله سلام په اعتکاف کې ناسو نو په حالت اعتکاف کې د نبی رسول الله دوه بیبیانې جمعه ته د نبی رسول الله تاسو له ملاقات لارالي نو دوه انصاری صحابه په لار تیرېده نو نبی رسول الله په هغه आवाज وکړو پلان کې وې د خورا شي وې دا زما سره چې کومې زنانه ولاړې وي دا ګوره زما پلان کې بیبي ده صحابه ته د الله رسول مونږ تاسو باندې شک چې د نبی رسول الله سره پردې زنانه ولاړې وي نبی رسول الله سلام ته فرمایل چې نه ان الشیطان یجري مجرى الدم دا وسوسه د سی عجیب سیز دی چې دا هر سړی زله وسوسه راځي دا شیطان د انسان په رګونو کې دا سی ګرځي لکه څنګه چې دا وینه ګرځي نو هیڅ پته نه لګي د پیغمبر په باره کې دا هر چا زله هر قسمه وسوسه راتلی شي نو بهر حال ځکه مې د خبرې وضاحت وکړو نو معلومه ده شو چې وسوسه ډیر عجیب سیز دی په مانځ کې بولاړې وسوسه ده او د دې وسوسې نه مونږ تر مرګ پورې نشو خلاصې دي دیو جن وې د خاتمه بالخير او د بل ایمان سوال پکار دی اسنه چې وخت ځن کدنې او د قټم کې د شیطان وسوسه درواچي او خپل دي خطا کی الله دې مونږ ټول بچ وساتي وې امام احمد بن حنبل رحم الله چې دا یو ډیر لوی امام تیر شوی نو وې چې کله د وفات کېدنو دا غینه سورې مخ کې د بیماری په حالت کې نو خلکو دا خیالو چې بیوشي شان پیراله خلکو دا خیال شو چې ځن کدن دی وفات کی وای بار بار ویل چې لا 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 نه 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 داس نو بیا چې په وښ کې راغنو دا شاګردانو صدا یې پیدا شو چې دا زمونږ استاد اصل کې کلمه وای لا اله الا الله لا اله الا الله نشي ویل صرف لا لا نو چې کله په وښ کې راغی نو شاګردانو دل حضرت وای تاسو کلمه ویل چې نشم ویل لا لا بموایو لا اله الا الله په ځای وای نه وای زه چې بهوش شوم په دغه وخت کې مال شیطان راغی او شیطان ماته وی چې امام احمد ډیر بچ رانه لاړي ایمان درانه بچ ویوړ وای ما وته پخته وخی چې لا 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 وسه پوری ملانه ده بچ کړه ولې چې سامي لا مړی ته نه درنسي نو معلومه ده شو چې په دغه ټیم کې شیطان وسوسه دراشي او امام احمد بن حنبل رحم الله تو فرمایي چې زدن لا وسم نیم بچ شوی سو پوری چې زمانه د اسانه ختلی محترم دا وسوسه دا دومره خطرناک بیماری ده چې مونږ د الله له الله د درې نومونو واسطه ورکړه رب د خلقو باچا د خلقو معبود د خلقو پناه غواړم د هر شر الوسواس د شر د وسوسه وراچون کینه الخناس چې هغه پشازي د شیطان صفت دار چې دا وسوسه ورواچي دا بیا پشاوت مخکې کار به بیا ته پخپلږي او که انسانانو کې څوک چاته وسوسه وراچي جاسوسي کوي دا شان چغلی کوي په مینس کې نو بس هغه ورانه وږي بیا د تختیدل بیا پټ شي او بیا نور خلک چې دین هغه ورواچي نو لہذا زه د شر د وسوسه وراچون کې نه پناه غواړم الخناس چې هغه پشازي الذي يوسوس هغه چې وسوسه وراچي فی صدور الناس فزلون د خلقو کې من الجنه والناس
کدا وسوسه ورچون کی دا پیریانو نه دي والناس او کدا انسانانو نه دي دا مختصر